سر بکاف سر بلندی و بندی و بند زنده باد زنده باد زنده باد زنده باد سر بکاف سر بلندی و بندی و بند زنده باد 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 دیوبند کابدین تا خدمات ټول جهان ته سرګن زنده باد زنده باد زنده باد الحمد لله المتوحد بجلال ذاته وكمال صفاته المتقدس في نعوت الجبروت عن شوائب النغز وسماته والصلاة على نبيه المؤيد بساط حججه وواضح بيناته وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه هداة طريق الحق وهماته أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا وعن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وقال يحيى في أبي حنيفة حسد الفتى إذا لم ينالوا سعيه فالقوم أزداد له وخصوم كسرائر الحسناء قلن لوجهها حسدا وبغضا إنه لدميم اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام معزز سامعین کرام یقیناً دا زمون اغا سلسلہ چه مخی دا امین اللہ اصلنا دا کنڑ سیدن کے وس پہ خور کے مستقل سکونت اختیار کردے دے او خپل نوم هغه کونړی لري کړه د پېښوري په نوم باندې مشهور دی داغه د خرافاتو په حواله سره داغه کتابونه مونږ تیر یو نشست تاسو په وړاندې کړو یقینا زمونږ دغه نشست چې د امین الله هغه عقاید نظریات چې بعضې د کفر درجه کې وو بعضې د ګمراهۍ درجه کې وو هغه مونږ ستاسو په وړاندې اولنۍ حصه پیش کړې وه یقینا پاک و هند کې افغانستان پورا دنیا کې الحمدلله هغه ته یو فزرایي ملاو شو او دنیا کې د قدر په نگاه سره هغه ته وکړای شو یقینا کم از کم په دغه یو کال کې 14 زره سیډیانې د هغې کاپیانې ووتې او لاړې تقسیم شو د هغې دویمه حصه نن انشاءالله العزیز زیر بحث ده و انشاءالله مزید د هغه د عقاید دا سلسلې به انشاءالله وخت په وخت زمونږ جاری نن مجلس او نشست زمونږ د دویمه حصه ده د هغه بعضې عقاید نظریات مسایل تضادات هغه ستاسو په وړاندې پیش کوو انشاءالله فیصله به تاسو کوئ چې کله دغه زمونږ دویم کوش تاسو دویمه حصه وګورئ فیصله به تاسو ده انشاءالله العزیز خو یو درخواست کوم چونکې تیر یو کیسټ کې مونږ د هغه
تیر یو نشست کې راغه بعضی عقاید نظریات مضمون پیش کړه نو باغې باندې بیا دغه عقاید نظریات زمونږ ډېر محترم قاری عبدالرحمن عابد صاحب دامت برکاتهم هغوی یو صبحې په شکل کې هغه راغونډ کړه او به خپل نوم باغې باندې بدل کړو د غیر مقلدینو کم مشران دي راغې نه په دې باندې استفتاء وکړه هغوی ته دغه ورولېږل چې یو کس دا عقاید نظریات کې راغه څه حکم دی نو چون کې ان شاء الله العزیز زه اول تاسو ته هغه فتاوجات وړاندې کوم تپوس دا شوی چې د یو سړي دا عقاید نظریات کې راغې څه حکم دی باغې کې مثلا د غیر مقلدینو مرکزی مناظر شیخ طالب الرحمن صاحب دغه سیدا غرور ډاکټر شفیق الرحمن صاحب دغه رنګ د زبیر علیزی معاون دغه رنګ نور علماء فتاوجات راوړل شوی دي خو دوه درې فتاوجات به ان شاء الله العزیز تاسو په وړاندې ذکر کوم خو اول په دغه فتاوجاتو کې چې د امین الله غنا قاعده صرف 15 قاعده د هغه زیر بحث راغلي په دغه استفتاء کې د 15 قاعده لیکل شوی د دیونه په دغه باندې جواب طلب کړل شو چې د دې څه حکم دی د یو سړي دا قاعده دي تاسو ته هغه قاعده مختصرا مخکې تفصیل سره مونږ پیش کړی دي سره د نور وقاعده او نظریات او مسائل هغه 15 قاعده تاسو په وړاندې ذکر کوم مونږ د امین الله صاحب اولنۍ عقیده په تیر اولنی بیان کې اولنی نشست کې تاسو په وړاندې ذکر کړی و د حکمت القرآن چې د تفسیر اولنۍ جلدو د دې صفحه 396 و 399 13 دغه کې موږ تاسو په وړاندې په تفصیل سره تفسیري سره هغه پیش کړی و اول کتاب وخایا 13 حصے کې موږ تاسو په وړاندې پوره په تفصیل سره پیش کړی و دا ځل تفصیل نه کو صرف هغه عبارت تاسو په وړاندې بیا وړاندې کوم امین الله صاحب د آدم علیه السلام په باره کې لیکي لاول دې لیکي معصیت په دوه قسمه ده نمبر 1 معصیت اساسها الکبر یو هغه معصیت ده چې راغي بنیاد کبر تکبر ده و معصیت اساسها الحرص والشهوه بل هغه معصیت ده چې راغي بنیاد حرص او شهوت وي او اول د دویم نه ډیر سخت دی اولنې معصیت د ابلیس دی او دویم معصیت د آدم علیه السلام دی علیه بالله یعنی د دپنځ باندې مخکې موږ تفصیل سره تفسیر کړو په دې باندې چې د دپنځ باندې د آدم علیه السلام نه معصیت صادر شوی بعضی خلکو توجیهات هم کول چې د معصیت اطلاق پدې کیږي او پدې کیږي هم نه د جاهلو خبره مکوي شی چې مطلق ذکر شي دغه انصراف فرض کامل تکیږي د معصیت فرض کامل چې د ګناه کبیره ده امین الله صاحب دلته د آدم علیه السلام لپاره ګناه کبیره ثابتای او بیا دغه ګناه کبیره د پنځ د آدم علیه السلام نو ولې صادره شو له هرڅ او شهوت په بنیاد باندې د آدم علیه السلام په حواله سره حکمت القرآن اولنې جلد صفحه 404 په حواله سره موږ د دې عبارت پیش کړو چې د آدم علیه السلام په باره کې لیکي چې کم تقصیر د هغه نشو دا ولې شو نو د لیکلي دي پدې کې من وجهین د هغه یعنی آدم علیه السلام تقصیر دی کمه دی چې ولې خټو کې ګرځي او د فتنې زه ته ولې حاضرېږي نعوذ بالله یعنی د دپنځ باندې انبیاء کرام علیهم الصلوات والتسلیمات د فتنو زګونو ته ام علیه بالله حاضرېږي دریم نمبر موږ د دې عبارت پیش کړو د زنا تقسیم کړو چې زنا درې قسمونه باندې به د انبیاء د پر یو قسم د زنا هغه ثابت کړو ظالم چې د انبیاء نوم یو قسم زنا صادریږي لکه مثال په تور موږ د عبارت پیش کړو د کتاب الحق الصریح ده در دې اولنې جلد ده صفحه 319 317 او 318 د لیکي زنا کې فرق دی د بعضی خلکو زنا اعلی حقیقي وي د بعضو وسط درجه کې وي او د بعضو ادناوي نو د انبیاء کرامو اگر چې زنا حقیقي نشتا لیکن هم شتا یو صفحه مخ کې تقریبا 2-3 کرخه مخ کې دی لیکي دلته وای هم د انبیاء شتا د انبیاء نه هم صادریږي لیکن 2 کرخه مخ کې وای او هم یو نوع د زنا ده د پنځ د انبیاء نه د زنا یو قسم صادره ده شو نعوذ بالله سلورم د دیو عبارت مونږ پیش کړو د الحق الصریح چې مشکات شریف سره شرح ده د دې سلورم جلدو
صفحه 163 یوسل دریش پیتا جل 4 صفحه 163 یوسل دریش پیتا د نبی علیہ السلام د امام الانبیاء بارک نظریه لرل چې د نبی علیہ السلام ایمان ام خرابي کې نعوذ بالله دلی کلیو د یو حدیث ترجمه او تشریح کولا و اشاره ده دیتا چې زم ډیر زر خرانېګم په ګناهونو سره او ایمان می خرابيږي زم ډیر زر په ګناهونو خرانېګم او ایمان می خرابيږي پنځم ما د عبارت پیش کړو د ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها په حواله سره د مسلمانانو مور یو مسلمان به افسوس د عبارت اوري د پزړه کې به خپل مور د پاره جذبات نه را بیدار کی د خپل مور د دفاع لپاره نه را پاسي کې زم هغه به صحیح مانی چې د من الله د عبارت واوري او د من الله بایکاټ دیونه کی بهشک زخم ها زم کې ایمان سسیز د انسان پر جسم کې د زړه کې زم دغه انسان د بخام خره پاسي کې د امین الله په مخ بلاړي ورته کې د ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها دفاع وکړي ان شاء الله د خپل کتاب الدین الخالص دویم جلد ردی صفحه 22 دلی کی دیو عائشہ رضی اللہ تعالی دیو قول دیو فرمان مطلب بیانې وای او یا مطلب دا چې د عائشہ رضی اللہ تعالی عنها مقصد دا دی چې ما د خپل وړوکتیا او بیوقوفی په وجه دا کار وکړو زه بیوقوفم نعوذ بالله د بیوقوفی په وجه دا کار وکړو بلل محترمو دا عقاید نظریات تاسو په وړاندې تیر نشیس کې ما تیر ذکر کړی دي تاسو هغه کتلې دي تاسو په وړاندې کتابونه راغلي دي اوس دا عقاید بنیاد جوړ کړل شوی نور عقاید نظریات ددو او هغه په توجات تاسو په وړاندې زلک خیمه تاسو ته طالب الرحمن د دیو مرکزی مناظر دی د دیو مرکزی مناظر دی په خپل ډریس په پاڼه باندې هغه فتوا را لګیلی دا مونږ استفتاء کړی او جواب یې هغه را لګیل دی دا تاسو وګورئ زویم اهل حدیث ویلفیر ټرسٹ السلام علیکم جواب لکھی انبیاء کی طرف زنا کی کسی قسم کی نسبت کرنا دا انبیاء طرف دا زنا دا س قسم نسبت کول لکه څنګه من الله کړه دے اور آدم علیہ السلام کی طرف حرص اور شہوت کی نسبت کرنا اور دا آدم علیہ السلام طرف حرص اور شہوت نسبت کول اور فتنوں کی جگہ حاضر ہونے کا دعوی کرنا اور د فتنوں په ذکر د حاضرې دو دعوی کول چې انبیاء د فتنوں په ځکونو کې حاضری کې څنګه من الله سے ویلو اور نبی علیہ السلام کی طرف گناہوں سے گندا ہونا اور د انبیاء طرف تر دې سيزونو نسبت کول چې هغه په گناہوں سره ګنده شوی نعوذ بالله اور ایمان خراب ہونے کا عقیدہ رکھنا او دا وی د ایمان د خرابې دو عقیدہ لرل څنګه مخکې تاسو وړاندې ما عبارت پیش کو اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بے وقوفی کی نسبت کرنا حرام و ناجائز ہے اور ام المؤمنین طرف بے وقوفی نسبت کول دا حرام و ناجائز دی بے مخ کی حکم لگئی پامن اللہ باندی وہ ایسے عقیدے کے حاملین کو پہلی کتاب و سنت کے دلائل سے سمجھایا جائے گا دسی عقائد دا حاملین چراغی دا عقائدی اول بل کتاب و سنت په دلایل سره دا په کول شي مونږ د دې کوشش وکړو په تیر اوله حصہ کې مونږ دا وی د په کولو کوشش وکړو صرف دغه د خیر خواهی په بنیاد باندې مونږ اولنې حصہ جاری کړل ان اريد الا الاصلاح ما استطعت څومره چې زمونږ طاقت مونږ د اصلاح اراده وکړه دلائل دیکھ اور سن کر بھی وہ اس عقیدے پر رہی کہ دلائل وملدا او ويمرد او بیا پدک کا قائد باندې پاتې شروع جی ونقل لکسنج غیر مقلدین او من اللہ سے تو اوپر بیان کر د بازی عقائد کی وجہ سے د بر بیان کړل شی بازی عقائد د وجنه کم چې موږ ذکر لدا من الله سے د دې د وجنه دغه حامل دائره اسلام سے خارج ہو جائے گی دغه حامل یعنی امین الله سے او دغه متبعین د اسلام نه بخارج شي یعنی کافر بشي مونږ نه وایو در طالب الرحمن سے فتوا دا اور وہ اہل سنت والجماعت اہل حدیث جماعت میں شامل نہیں اور دے پا اہل سنت والجماعت اہل حدیث جماعت کے شامل نہ دے اور ایسے عقائد کے حاملین کے پیچھے نماز پڑھنا درست نہیں اور دیسی عقائد دا حاملین پسی منز کول صحیح جائز نہ دی عام لوگوں کے لیے ایسے لوگوں کی کتابوں اور تقاریر سے تعلق رکھنا جائز نہیں دا عام خلق دا پارا د دې خلکو د کتابونو د تقریرونو سره تعلق ساتل جائز نه دي علماء رد کرنے کے لیے ان کی تقریروں اور کتب سے استفادہ کر سکتی ہے ہاں علماء د رد پارا
د دې کتابونو استفاده کولای شي لیکن عام خلک نشي کولای اور جو حق سمجھ کر پھر بھی دفاع کرے یو سړی په هم شو دا من الله دا غلط نظریات د حق نه خلاف دي بیا هم د دې دفاع کوي تو ان پر بھی یہی فتوی لاگو ہوں گی په هغه خلکو باندې هم دغه فتوی کم چې دلته لاگو شوي طالب الرحمن دای لیکل دی 24 تاریخ سلیرشتم تاریخ 15 میاشت 2013 کال باندې دغه لیکلي دي د فتوی حاصل څه دي اول نمبر دی وای امین الله شیخ صاحب داغه شاګردان داغه دفاع کوونکي دیو په حرام او ناجایز کار کې اخته دي دویم نمبر ته طالب الرحمن صاحب په نسبت دي د دې عقایدو د وجنه امین الله شیخ صاحب د شاګردان متبعین او د دفاع کوونکي د اسلام د دایره نه خارج دي کافر دي مونږ نه وایو شیخ طالب الرحمن صاحب وایي درم دی وایي د اسلام نه خو خارج دي خو د اهل سنت والجماعت اهل حدیث نه وایي خارج دي سلورم دی وایي په دیو پسې منځونه کول صحیح نه دي جایز نه دي زوابیان خلونو ته ما زم د خپل مشرانو دغه فتوی وګورئ د الله لپاره په دې باندې عمل وکړي سلورم دی وایي د دیو کتابونه کتل یا د دیو تقریرونه اوریدل د عام خلکو لپاره جایز نه دي پنځم دفاع کوونکي زغه خلکو ته چې را مینه سره په دغه کې را پاسېدلې د نام او نهاد دفاع زم کړه مور حلال پېم سکلی کم عبارتونه ما پېښ کړي دا یو عبارت جواب وکړي کنه دا خو جواب نه پلان کیم لیکلي مشرانم وای دا سړی کافر دی تاسو دفاع کوئ مشرانم خپويږي که تاسو کشران خپويږي او بیا خلق لبسترو کې شګي ورا چول پلان کیږي کې دا عبارت غلط ویل پلان کیږي کې دا ټکه یعنی نبوت چې دواړه مستحمل دي او سړی په خپل جاهل له اعتراض پغې کوي یاره دلته المرکز الحنفیه په مضاف باندې الف لام داخل کړل دي نو الکه ظالمه د نهمیر پورې د مطالعه د مخ کې دي نشتی په مضاف الف لام داخل اول ټیک ته ناجایز دي خو په وخت د شهرت کې دغه ټولو نحویانو لیکل چې په وخت د شهرت کې مضاف الف لام داخل اول جایز دي یعنی تسی د جهلاو انت قسمه خبر شرم هم تاسو نه درځي زم د کم عبارتونو باندې مونږه اعتراضات کړي دا وی جوابات تو کې ناران شي مشرانم پر کفر فتوی لګي دا یو فتوا دویمه فتوا تاسو وګورئ دا دویمه فتوا زموږ سره دا ډاکټر شفیق الرحمن صاحب دا طالب الرحمن صاحب مشر دی د اهل حدیثو طالب الرحمن صاحب چې جماعت اهل حدیث مرکزی مناظر دی د ضرور دی د اهل حدیثو جانا پہچانا شخصیت تر غیر مقلدینو د فتوا ور کوي د دقه عقاید په جواب کې چې د سړي سو کم دی د لیکي زمونږ د غرور تا وای محترم عبدالرحمن صاحب السلام علیکم میں نے آپ کی میسج پڑھی ہے ستا میسجونه معلومات دي موږ وخت په وخت نوجوانان احناف د امین الله شیخ صاحب عقاید میسجونو کې جاری کړی دي نو هغه عقاید شفیق الرحمن صاحب دلیلی ورته وي ستا میسجونه معلومات دي میں کمال الدین عثمانی کی جماعت حزب اللہ سے خوب متعارف ہوں ذرا کمال الدین عثمانی کی جماعت حزب اللہ نہ خم متعارف یم مجھے گمان رہتی ہے زما گمان دے کہ حزب اللہ کا کوئی ساتھی ایسے عقائد رکھتا ہو جو شاید حزب اللہ و مرغیرہ جیسے عقائد لری وہ اہل سنت کے نظریات ہی رکھتی ہے دا مشکل ہے چاہوئی جیسے سوک نظریات لری اوی خو دا اہل سنت والجماعت نظریات لری البتہ جو انبیاء کی طرف زنا کی نسبت کرے سوچ رہا انبیاء طرف تر زنا نسبت ہو کی تو ایسا شخص گمراہ ہے جسے کس گمراہ دے اور ایسی عقائد اہل سنت کی ہرگز نہیں جسے عقائد اہل سنت والجماعت اس کے لیے دی اللہ اسے ہدایت دے اللہ دے اغت ہدایت ہو کی جو کلمات آپ نے لکھی ہے کم کلمات چتالی کے لیے دی کم چم پیش لمخ کی وہ گستاخانہ ہے اگر گستاخانہ دی دا انبیاء پشان کی گستاخی کری دا اور دا انبیاء گستاخی کون کے دا واجب القتل پورا دنیا تا پترا ایسی آدمی سے توبہ کروانی چاہیے جسی کس باندھی توبہ کول پکار دی والسلام ڈاکٹر شفیق الرحمن سے در فتوی حاصل سلور خبری دی دیوی امین اللہ او دا متبعین او دفاع کون کی گمراہ دی نمبر 2 دا اہل سنت والجماعت نہ خارج دی نمبر 3 توبہ پہ کول لازم دی سلورم دا کلمات گستاخانہ دی او گستاخی حقوق پر اختیار خبر دا دریم فتوا تاسو پڑھان دی دا یو پیش کوم انشاءاللہ مخ کی تفصیل ته زما دا دریم فتوا مون سره دا حافظ ندیم ظهیر دا نائب مدیر دے دا ماہنامہ الحدیث حضرو اٹک نچاپ کی زبیر علی زئی سے 400 بات شوے دے دا مشہور ماہنامہ
زبیر علیزی سے معاون دے دے لکھی دا جواب کی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد وعلیکم السلام محترم جناب عطا اللہ محمدی سے زمنگرور قاری عبدالرحمن سے دل تخپل زان پا عطا اللہ محمدی صاحب سر پاک خط کی پیغدار اب کڑا دے عطا اللہ محمدی صاحب آپ نے جن سوالات کی طرف توجہ مبذول کرائی ہے تاسو چی رقم سوالاتو طرف زمون توجہ را گرزولی دا ان کے صرف جوابات انتہائی اختصار کے ساتھ پیش خدمت ہے داغی صرف جوابات انتہائی پہ اختصار سرا خدمت کی حاضر دی نمبر 1 اگر کسی شخص کی نظریات ضعیف و موضوع روایت کی بنیاد پر ہے کہ دچا یو کس نظریات ضعیف و موضوع روایت کو بنیاد باندھی دی تو اسے تحقیق کے ذریعے سے ان باطل نظریات سے رجوع کرنے کو کہا جائے گا نو اگر تباد تحقیق پر ذریعے سرا دغ باطل نظریاتنا رجوع کول ویلے کی چھتے رجوع وکم لیکن اگر وہ تعصب و ہٹ درمی سے ان باطل نظریات پر قائم رہتا ہے کہ دے تعصب و ہٹ درمی دو جنہ پتہ باطل نظریات باندې قائم پاتی کی گی تو اس سے انبیاء کرام کی توہین و گستاخی لازم آئے گی تو پدی سر بدا انبیاء کرام توہین و گستاخی لازم آئے گی اور اس وجہ سے وہ شخص اہل سنت والجماعت اہل حدیث سے خارج ہے پدی سر بدا اہل سنت نہ خارج دے نمبر 2 اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں پدی سی کس پسی مونس کول جائز نہ دی نمبر 3 ایسے شخص کی کتب پڑھنا اور بیانات سننا بھی درست نہیں دسی کتابوں الوستل اور بیانات اور عدل صحیح نہ دی بغیر علم کے ایسے شخص کا دفاع کرنا حرام و باطل ہے بغیر علم نہ دسی کس دفاع کول حرام و باطل دی اگر ایسی باطل نظریات رکھنے والے شخص پر حجت قائم ہو جائے کہ پتی سے باطل نظریات لرل والا کس باندې حجت قائم شي اور اس کے پاس کوئی دلیل بھی نہ ہو اگر سے دلیل ہم نہیں جس بنا پر تعویل ہو سکے جرا بنا پر وجہ باندې تعویل وکړه شي صرف ہٹ درمی اور تعصب ہی ہو صرف تعصبی تو اسلام سے بھی خارج ہوتا ہے جیسے کس دے اسلام علم خارجی گے هذا من عندي والله اعلم بالصواب حافظ ندیم ظہیر نائب مدیر ماہنامہ الحدیث حضرو ضلع اٹک دی فتوی حاصل دیوم وی دی شکست اہل سنت نہ خارج دے منس پسی مکروہ دے جائز نرے دی شکست کتابون الوصل بیانون اور عدل جائز نری بغیر دا علم نہ دی شکست دفاع کول دا حرام و باطل لی اور کردی سے باطل نظریات والا کس کہ حجت پہ قائم شلہ کسنگ چمون قائم کو دا دین پسم دیو حق نہ قبل انو دا کس دا اسلام نم خارج دے کافر دے زاغ غیر مقلدین رونو تا درخواست کو چې تاسو زمونږ تیر کیسټ وکړو مونږ کتاب مخودو دغه صفو عبارت مخودو وموالو د دین په سم تاسو ویلو دوکې کړی دا نموخه کتاب مخودو د الله بدګانو تاسو تم هغه عبارت مخودو تاسو بیا حق قبول نکو تاسو مشرانو تاسو په دیو جی کافر د اسلام نه خارجي ها زب دومره ویم چې تاسو دومره جامد کلک مقلدین جوړ شوی د خپل مشرانو چې تاسو ته په دی وخت کې وحی راشي وحی بالفرض کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی وخت کی ژوندې وې پاګه وحی راغلی وې زمون یقین او تاسو هغه قبل ورو تم تیار نه وي او ها صرف الزامات په مقلدین باندې لګوي ان شاء الله العزیز کلم چستر کې پټی شي بیا ورته پته ولګي دنیا کې ورته پته ولګي رستاسو مشرانو په توجات مونږ تاسو ته پېښلا به عجیب خبره ده چې دغه مشران تاسو په دې خلکو باندې په تاسو باندې کفر فتوی لګي زه موسم د توبه وخت ته توبه وباسي هم سره نورم ډیر په توجات شته خو ان شاء الله زمونږ دا وخت زی دا درې به ان شاء الله العزیز کافی آینده نور مجالس کې به مزید په توجات هر نوې حصہ کې چې د من الله راضي ان شاء الله نوې فتاوجات درې سلور په هر حصہ کې مونږ تاسو ته ان شاء الله پیش کوو مزید یو څو د عقاید نظریات مزید مخکې ذکر کوو ان شاء الله العزیز د انبیاء کرام مبارک یو عبارت ذکر کړي زمون سره د امین الله کتاب دی سیرت الرسول صلی الله علیه وسلم در امین الله کو نړۍ کتاب دی د دې صفحه نمبر 123 یوسل درش دا کتاب پښتو کې دی د تفصیل سره واقع ذکر کړي چې نبی علیہ السلام د کسرا بادشاہ ته خط ولېګو هغه سری کو به دا هغه الفاظ نقل کوي هغه ویلا نبی علیہ السلام یادو چې د ملک یو غلام دی اگر پاسی نبی علیہ السلام یادی دو ملک یو غلام دے اگر پاسی امین اللہ بریگٹو کی بند نبی علیہ السلام پا دی الفاظ سر داغنو مخلی یعنی دادا امین اللہ الفاظ دے کسرا بادشاہ الفاظ نہیں یعنی او بریگٹ بند چی دارا مصنف الفاظی
یعنی د عربو یو غلام یو باندې والا راځي، یعنی د عربو یو غلام باندې والا راځي. کله چې دا عبارت ابراهیم نخعی رحم الله مشهور تابعی په دین نو استعمال کړي، نو امین الله صاحب سمانه کول تاسو هغه ته لګو ګورئ. دا عربي امین الله صاحب سمانه کوله، دا تاسو کتاب کې نه تحفۃ المناظر دا امین الله صاحب کتاب دی، مولانا منظور منگل صاحب دامت برکات الله علیه رد کې لیکل دی. د دې په صفحه نمبر 35 باندې دی لیکي د عربي معنی کوي. د خپل کې عربي باندې چی جاهل، باندې چی جاهل. دا دویم کتاب دی الحق السری، د دې کتاب د مشکات شریف شرح دا الحق السری سلورم جلد نمبر 4 صفحه 114 دا صفحه 116 دا یوصل سوارلس. د عربي معنی کوي عربي باندې چی جاهل، یعنی دغه الفاظ د نبی صلی الله علیه وسلم ته د عربي استعمال طلب برګټو کې بند، یعنی نعوذ بالله د نبی صلی الله علیه وسلم ته باندې چې جاهل ویل غواړي دي ځکه نعوذ بالله. او د نبی علیہ السلام امام الانبیاء بارک دي الفاظ استعمالول زما هغه به کم مسلمانی چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په باره کې د یو مصنف دا ذهن مګوري د دې په باره کې د بدبخت ذهن دی بیا په دغه غیر مقلد دغه من الله د پاره ولاړی. الله دې موږ د دې ګمراه انسان نه د دې ګمراه عقایدنا لري وساتي امين. دا مخکې تاسو قرآن کې ما عبارتونه ذکر کړیو د انبیاء حواله سره د امین الله شپږم عبارت د نن راغی. مخکې د صحابه حواله سره ما تفصیل 13 نشست کې ذکر شوی. دلته د امین الله د زما سره کتاب د الحق السری د دې دریم جلد نمبر 3 صفحه 205 ته 215 د صحابه په اړه کې فرمایي وای د عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ شهید شو په دې موقع باندې وای د صحابه کرامو د ډېر خفګان د وجنه عقلونه وال واتا، د ډېر غم د وجنه د صحابه عقلونه نعوذ بالله ختم شو وال واتا. اوس به وسله تاسو کې په دې وخت کې صحابه د خلافت کومه فیصله کړې ده، صحابه چې په دې وخت کې کومه د امامت فیصله کړې دي نعوذ بالله عقلونه په دې وخت کې نو الوتی ودا کارونه کړی. کم از کم عقل او سوچ کول پکار دی. دا ما سره بل عبارت دی ردا الحق السری دریم جلد د دې صفحه 367 دا صفحه 320 الحق السری دی وای ډیر د عبادت شتا ګور عبادت جمع ده او به وای ډیر د عبادتونه شته چې د صحابه کرامو نه پټ پاتې شوی دي. دیویل والی دیر دسی عبادتونه دي د صحابونو پټ پاتې شوی دي په عقل لوند چې د صحابونو پټ پاتې شو دا څه راورسول اته وਹੀ پتا باندې رااله یا تر پیغمبر صحابي چې تابر راز تکړه د صحابونو پټ پاتې شو پلان ته تر کوم ځای راخیار شو. ها انسان غیر مقلد شي بیا په دې او تو باندې سرشي. د یو ځکه مسله ذکر کې الحق السری سلورم جلد صفحه 131 یو سل یو درش د مسله ذکر کړي چې مختص باندې او مقتدی با فقط ربنا لك الحمد وای مقتدی با فقط ربنا لك الحمد وای سمع الله لمن حمد بنوي. او دا قول د ابن مسعود رضی الله عنه او د ابو هريره رضی الله عنه دی. نور حضرات تابعین هم ذکر کړي خود دو صحابه دا ذکر کړي. دا قول چې صرف مقتدی با ربنا لك الحمد امام بنوي دا چا قول دی عبد الله بن مسعود رضی الله عنه حبر الامه فقيه الامه عبد الله بن مسعود رضی فرمان دي په خپل وای دا ابو هريره رضی الله عنه لوی محدث دا قول دی هغه مسلک دی را لیکن مخ کې دې سوي د خپل کتاب په الحق الصریح کې صفحه 136 امدق جلد صفحه 1 باندې لیکي امام او مقتدی ټول له پکار دي چې ضرور سمع الله لمن حمد نفس ربنا لك الحمد وای او خپل منځونه د سنت برابر کړی او کڅوک دا نوې نو داغه منځ د سنت نه خلاف دی. یعنی د پرېز باندې چې عبد الله بن مسعود رضی الله عنه او ابو هريره رضی الله عنه دا هغه منځ د سنتونو خلاف دی نعوذ بالله. او د سنتونو خلاف خبره کړې ده نعوذ بالله. بس دیو ته یو ځان په دې ښکاری چې موږ د سنتو غټ متبعین یو دا نور پر امت صحابه تابعین تبع تابعین دا ټول سنتونو خلاف ورته ښکاری.
سلورم دا زما سره الحق الصریح دی، سلورم جلد دی، صفحه 88 دا اتیا د رفع الیدین حواله سره ذکر کړي. وای رفع الیدین د 50 صحابه کرامو نه ثابت دي. زما موضوع نه ده، ان شاء الله زما موضوع مستقل په دې باندې بیان ملاويږي، هغه وګورئ په تاسو. دی وای د 50 صحابه کرامو نه ثابت دي، لیکن د ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ نه هیر شوی وو. رفع الیدین ولنه کولا د دنه هیر شوی وو، نعوذ بالله. او یو دا یوازې نه بلکې د ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ نورم ډیر ګڼ مسائل هیر شوی وو، ډیر مسائل ته هیر شوی. به دې مثال ذکر کړي او ابن مسعود رضی الله تعالی د معوذتین د قرانیت نه منکرونه اوس بل مخکې مثال نه پیش کړي. زم ها د قران د یو آیات د قرانیت نه انکار کول دا خو کفر دی. آیات تاسو عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه ته کافر وایي؟ دویم به دا عجیب خبره ده چې د قران په هر آیات په قرانیت باندې اجماع ده. عبد الله ابن مسعود غون تر لوی انسان تاسو راوستو د اجماع نه، اجماع رقم ځکه پاتې شو. به دا عجیب خبره ده. عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه حبر فقيه الامه، بخاری شریف حدیث ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي تاسو رسولور کسانو نه قران از کوي. اول نمبر د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه مخلي. حاکم مستدرک روایت نقل کړي نبی علیہ السلام فرمایي ما حدثکم ابن مسعود فصدقوا. تاسو ته عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه بیان کی تاسو تصدیق کوئ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د بخاری روایت ده رضیت لكم ما رضی لكم من ام عبد. امام حاکم مستدرک کی نقل کړي تاسو د پاره زرا عظیم په سبب چې عبد الله ابن مسعود تاسو د پاره خوخ کی. عبد الله ابن مسعود رضی نبی علیہ السلام د سفر خادم، د ازر خادم، صاحب السواک، صاحب النالی، د نبی علیہ السلام د پیزار خادم، د مسواک خادم، د نبی علیہ السلام د لوټي خادم، د دې ټول سيزونو خادم عبد الله ابن مسعود رضی دغه په باره کې تم لوی بکواس ولي کوي. ذکر د دې لپاره چې قدم په قدم تاسو د عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی هغه تاسو راغه نه خلاف تلی چې د نبی صلی الله علیه وسلم د لوی خادم سفر حاضر کې د نبی صلی الله علیه وسلم د افعال اعمال او سنتو داغه د مونږ داغه د ټولو افعال او مشاهده کوونکې انسان تاسو په دې طریقې سره داغه نه انکار وکړو. نعوذ بالله. بهرحال پنځم نمبر د الدین الخالص ده، دویم جلد ده، د دې صفحه نمبر 82 او 83 دواتیا او دریاتیا دی وای چې په شریعت کې دا خبره معلومه ده چې هیڅ یو خلیفہ راشد لا دا جایز نه دی چې هغه یو داسې لار راوباسي چې هغه د نبی صلی الله علیه وسلم د لارې نه سیواوي. هم دا عمر رضی الله عنه خلیفہ راشد دی، لیکن پر رمضان کې په تراویح باندې د خلکو را جمع کولو ته بدعت ویلې، سنت ورته نه دی ویلې. یعنی دې دا تصور ورکول غواړي د بدعت نه بدعت اصطلاحي مراد اخلي دي. مخکې لیکي هم دغه کتاب کې دغه حدیث نه دا نه فهم کړي چې غني د دوی یعنی خلفای راشدین او ابوبکر عمر عثمان علی رضی الله عنهم هم قول او فعل حجت دي. البته اولنې حدیث په دې دلالت کوي چې کله خلفای اربعه په یو خبره اتفاق وکړي نو هغه به حجت وي، او کله چې یو کس په دیو کې انفرادن ځانګړتیا یا واځيواله وکي نو هغه به حجت نه. نعوذ بالله. یعنی د پنځ باندې چې رسول پر خلفای راشدین په یو خبره نه راځم شي د پنځ حجت نه لري. ک یو خلیفہ راشد یو قول په عمل دغه سه اعتبار د پنځ باندې هغه لنشتي. الان کې پیغمبر فرمان سره ارباز ابن ساریه رضی الله تعالی فرمایي دا زما سره مشکات شریف دی، مشکات شریف دی د دې صفحه نمبر د مشکات شریف، د مشکات شریف صفحه نمبر دا 30 دیرشتم نمبر صفحه ده فرمای فإنه من يعش منكم بعدي فسير اختلافا كثيرا. پتاسو کې څوک زمانہ روز پات شو ژوند ډېر اختلافات بوهني. فعليكم بسنتي نبی رسول الله فرمایي زما سنت لازم ونی سي او سنت الخلفاء الراشدين المهديين د خلفای راشدین ابوبکر عمر عثمان علی رضی الله عنهم لازم ونی سي. تمسكوا بها منګولي ولګوي په دې باندې وعظوا عليها بالنواجذ. نبی رسول الله فرمایي زما لاره زما طریقه زما د خلفای راشدین او د ابوبکر طریقه د عمر طریقه د عثمان طریقه د علی رضی الله عنهم طریقه. خو دیو انکار بهانه جوړ کړ چې ټول متفق نه بیا قول حجت نه. او ترمذی شریف جلد 2 ده سبب 553 امام ترمذی فرمایي هاذا حدیث حسن صحیح. دا حدیث حسن صحیح دی. دا بار محترمو حدیث په دې باب کې ګڼ دي خو هغه طرف ته نزو مخ کې تاسو ته د دم مزید اغا یو سو عقاید نظریات مزید تاسو ته خیمه ان شاء الله العزیز. مخ کې امین الله شیخ صاحب د پنځ باندې په فرض
عمل که په منځ کې پاتې شي یو انسان نه په دې سره مونږ نه ماتېږي. لکه دا زماناس کې الحق الصریح دی، الحق الصریح دی، دریم جلد دی، صفحه نمبر 440 تا الحق الصریح دی لیکي وي صحیح دا دا چې اذان فرض دی، صحیح دا دا چې اذان فرض دی خو فرضی خارجي دی. کچا اذان پرې خو دو نو مونږ جایز دی. یعنی اذان فرض هم دی پورا امت خلاف ده په نسبت باندې، فرض خارجي دی که پاتې شو مونږ کیږي. اوس مونږ وایو کپڑے پاک، بدن پاک، زی پاک، در منظر پر شرایط دي فرض خارجي دي. یعنی په نسبت باندې کې کپڑے په نجاست کې سخای، بدن سخای، زی سخای، یو سره د ګندګۍ نه روزي د په نسبت جایز دی، صحیح دی. دغه رنګي د په نسبت باندې یو سره کې په منځ کې او اذان ویل کېږي، اذان نو په دغه منځګزار باندې په منځ کې د اذان جواب ورکول جایز دی. دا زما سره الحق الصریح دی، الحق الصریح دریم جلد دی، د دې صفحه نمبر 335 تا 315 دی. وایي د دې حدیث ظاهر دلالت کوي چې د اذان جواب په هر حالت کې ورکول شي. برابر خبره ده که په منځ ولاړی او که په بل کار کې مشغولي، یعنی په منځ کې کته مشغوله کې بل څه کې مشغولي د اذان جواب په دې کې ورکې. بل د نظریه دا ده د یو بل مسله ده دی وای که یو سره قران مجید خولای دا ناجایز دي، دا غوړه خبره نه د پرې خودل پکار دي. او که یو زنانه د خپل خاوند شرمګا ته وړو بولو زه هغه په خوله کې وایي هغه خولای دا جایز دي. کله سي یو سره د خپل زنانه شرمګا هغه خولای دا جایز دي. تاسو به حیران شئ د یو سړي ادب دی د بیا ربي د وجه نه الله دې زی ته ورسول. دا زما سره کتاب دی ردا امین الفتاوا د دې دویم جلد صفحه 455 455 دی وای کله خزي ورون یعنی پتون سینا ګیټ خېټه وغیرہ کورول صحیح وي او دا خو صحیح دي نو د فرج یعنی شرمګا د زنانه او ذکر یعنی شرمګا د سړي په خولولو کې هم سمانع نشتا، یعنی په دې کې څه ګناه نشته، کول بالکل جایز. خود دیو ادب ته وګوره مخکې امدک امین الله شیخ صاحب په خپل کتاب په خپل یو بل کتاب د حضرت اکرمه رضی الله عنه نقل کړي الدین الخالص جلد نمبر 1 صفحه 152 یوسل 250 او 350 دی وای د اکرمه رضی الله روایت نقل کړي چې قرآن راوغستو خپل وکړو به تنګی ته ولګو ویل به هاذا کلام ربي، دا زما د رب کلام د زما د رب منشور دی. دی لیکي وای خدای د په دې عمل سره دا کار سنت او مستحب نه ګرځي. نو افضل خبره دا ده، غوره خبره دا ده چې دا کار پرې خودل شي، وهر خپل اول پرې خودل شي او دا نور مخکې چې ذکر کړل دا کار شروع کړي شي. غیر مقلدین خو مشورې درکې عمل په وکړي. پنځم نمبر دی وای په ګنده کپړو کې مونږ کولم جایز دي. د یو سړي کپړې ګندري الحق الصریح دریم جلد دی د دې صفحه 554 شپږ سوه 654 دی وای په مصلی مونږ کوون کې کله په مانځ کې داخل شي او باغ باندې نجاستي او دې په پوه نشي یا هر شوی دي بیا د مانځ په دوران کې ورته معلوم شي نو د باندې لازم دي چې هغه بل لري کوي او مونږ به جاری ساتي. لیکن که هغه جامه د لري کولو قابل نه یعنی نشي لري کولای، یعنی کپڑا اوس د بدن نه وستل کیږي نو بیا پاګې سره مونږ جایز دی. یا ورته مانځ کې نجاست ورسیږي نو مونږ دې پوره کړی، مونږ کې هیڅ فرق دی وای ناراضي. یعنی غیر مکلف کې کپڑے هم ښایي اوس کپڑے خو ځان نه نشي لري کولای، بیا خیر دې مونږونه پکې کوي ګنده کپړو کې جماعتونو ترازی ماحول تباہ کوي. دغه رنګ دی یو بل مسله واوري دی وای سحر جادو شرکی، سحر جادو تعویذونو کې خاصرات شته خدای الله نوم کې نشته. دا تاسو ګورئ الدین الخالص ته اولنې جلد ده د دې صفحه 247 تا 200 دی وای جادو او شرکی او کفر تعویذونه هم د الله په حکم سره ضرر ورکول شي، یعنی نقصان رسول شي. اوس دې مخ کې سوې د الله د نوم په باره کې الله د دې په باره کې الدین الخالص ته موږ سره
الدین الخالص ددا دویم جلد دی د دې صفحه نمبر 441 241 دیوی ذکر اسم مفرد یعنی الله الله د دې بحث کې مخکې لیکي او دا ذکر یعنی الله الله نه په زړه کې د الله معرفت پیدا کوي او نه نفمن حالات پیدا کوي او مخکې لیکي او نه دا بذات خود فائدہ ورکوي الیاذ بالله د الله نو هیڅ فائدہ نه ورکوي جادو تعویذ دغه فائدہ ورکوي دا شی فائدہ نه ورکوي دی مزید همون برته دومره وایو قرآن مجید کې خو الله رب العزت فرمایي الذين كسان یذکرون الله چې یاد الله تعالی قیاما پالت د قیام کی وقودا پالت د ناس کی والا جنوبهم او پډړو باندې ويتفکرون فی خلق السماوات د فکر کې سوچ کې په پیدایش د اسمانونو کې ول ارض او زمک کې او بیا وی ربنا ای رب زمونږه ما خلقت هذا باطلا دا تا فضل نه دی پیدا کړی سورہ آل عمران پارہ نمبر 4 آیت نمبر 191 سورہ آل عمران کے اللہ کا ذکر کی دویم نمبر حدیث تے ترمذی شریف جلد 2 صفحہ 491 سلور سوا یو نبی ان انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روایت ہے انس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے تھے نبی علیہ السلام لا تقوم الساعه نب قائمی کی قیامت حتى لا يقال في الارض الله الله تردی پوری لا يقال في الارض چې بزمک کې الله الله وین کې یو قسم باقی قیامت باندې راځي کې کله دغه ختم شي بیا به قیامت راځي وګوره چې یو کس الله 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 دی وین کې الله وې قیامت نه راولم دی وې هیڅ فائدہ نه ور کوي خبره مخکې د دې وبله مسله واوري الدین الخالص دی اولنې جلد عربي دې صفحه 438 تا د پنځ باندې د انګريزانو مخکې خو د جهاد د نسخه پته او جهاد منسوخ شوی دی الاقتصاد په مسائل الجهاد لیکلو د انګريزانو نه دغه په یوس کې اهل حدیث نوم موصول کو خدلته په جلد 1438 کې انګريزان چون کې شراب ډیر اس کی نو دی ورته پاک د سخانه دي دلی کی هذه المساله دا مساله مبنيه دا مبني دا على طهارت الخمر په طهارت د خمر او نجاستها او په نجاست دا غي باندې چې دا نجس دي کا پاک دي فراجه پس راجه خبره فی ذلک بدی کی ان الخمر چې بشک شراب محرمه بالکتاب و سنت حرام خودی په کتاب او سنت او په اجماع مسلمانانو سره هو نجاستها معنویه نجاست معنوی ده ظاهری نه ده و نجاستها او نجاست د دې معنوی ده وليست بنجس حسا او نجاست حسی نه ده لانه لا دلیل علی نجاستها زګه چې نشته هیڅ دلیل په نجاست د دې باندې فهي محرمه طاهره دا حرام ده او طاهره پاک دي اسخانه دي دا صرف د انګريزانو د خوشحالي لپاره بهر محترم ان شاء الله آئنده مجالس کې بردا قائد مسائل پیش کو خو تاسو ته د یو څو دروغ هم درخایو مشتمونه خروار ان شاء الله دا الحق الصریح د مونږ سره سلورم جلد دی الحق الصریح دی سلورم جلد دی مخ کې تاسو ته دا قائد مسائل بازي ذکر شو استاد ته ان شاء الله موږ سره غزيات او ټایم نشته ردی نشي تقریبا ټایم په ختمېدو باندې د موږ ډیر دروغ راجمع کړی دي دلته مشنمونه خروار سلور دروغ تاسو په وړاندې ټایم مناسبت سره پېښ کوم دا اولنې زموږ سره الحق الصریح دی سلورم جلد دی صفحه 255 دی دوی مطلب د حدیث دا دی چې د يهوديانو صفت دا دی چې امین بالجهر باندې یعنی په زور امین ویلو باندې غوسکیږي او خفکیږي یعنی چې په زور امین وی يهود پاغي باندې غوسکیږي زویم امین الله پر غیر مقلدین دنیا تا او د امین الله روحانی اولاد تا آل امین الله غیر مقلدین آل حدیث تا زما دا چیلنج دی ما ته په حدیث کې دا وخایي چې په زور امین ویلو سره په جهر امین ویلو سره يهود غوسکیږي زما 10 لک روپۍ انعام دی ان شاء الله زه خپل ملګرو سره غیر مقلد کېږم مستو سره او دا نشي خوده غیر مقلدین ان شاء الله تر قیامت نشي خوده در پیغمبر په حدیث باندې امین الله صاحب دروغ ویل دي الله له قیامت پر جواب ورکوي دویم زه دې لیکي د تحفه المناظر دی
دویم نمبر دی الحق الصریح دی دویم جلد ردی 655 655 دیر حدیث تشریح کی ترجمہ کئی انما شفاء العی السؤال دې ترجمه کې ترجمه مطلب بیانې فرمای او نبی علیہ السلام او فرمایل دا سه خلقونه تپوس پکار دے چې دلیل د کتاب او سنت ور سره ای دې حدیث ترجمه کوي وې د دې خلقونه تپوس پکار چې دلیل د کتاب او سنت نور سره ای مونږ په حدیث کې مونږ ته دا وخه د حدیث په ترجمه کې د حدیث په ترجمه کې دا مونږ ته وخه زمونږ چیلنج دی تر قیامت نشي خو دی یوازې تنه پوره دنیا غیر مقلدیت ته چیلنج دی ان شاء الله دا وخه قیامت پورې نشي خو دی دریم نمبر دا زمون سره تحفۃ المناظر دی د دې سلورم نمبر سپدا دی لیکي وې زماده کتاب د بدو او د فاحش الفاظو نه خالی دی د بدو او فاحش الفاظو نه خالی دی بد الفاظ چاته هم بګي بدرت نه دی ویلي الان کې امدق کتاب د تحفۃ المناظر چې د شیخ امین الله صاحب تصنیف د ردی صفحه 159 تا یو سل یو کم شپیتا دی باندې لیکي امام الزلال صفدر وکاړوي امام المناظرین حضرت مولانا محمد امین صفدر وکاړوي نور الله عمر خدو چې رچا د وجنه د دیو په کورونو کې ورونه بلدي د دیو د گمراهۍ ایوانونه ختم شوي دي امام الزلال وایي انسان تر گمراهۍ امام نوز بل د بدل الفاظ ته نه ښکاري دغه رنګ دی دا یو بل درته خیمه تاسو ته د تقلید حقیقت صفحه نمبر 39 ته یو کم سلويخ دی کې دی لیکي وای بل دا چې د یو عالم نه د یوې مسلې تپوسلو او تقلید ترمنځ واضح فرق دی یعنی تقلید جدا سیز دی کړي یو څوک د یو عالم نه تپوس کې دی یو مجتهد نه تپوس کې دا تقلید نه لري الان کې د خپل کتاب الحق الصریح جلد 4 سلورم جلد الحق الصریح صفحه نمبر 136 یو سر شپږ درش کې دی وای امام صاحب رحم الله د خپل استاد عطا ابن ابي رباح رحم الله نه تپوس وکړو مخکې وای نو امام ابو حنیفه رحم الله په دې مسله کې د خپل استاد یعنی عطا ابن ابي رباح تقلید وکړو دلته وای تپوس کول تقلید دی مونږ وای ها د دې سړي دماغ خراب شوی دی یو کتاب په یو صفحه یو ځای لیکي په دغه کتاب په بل څه په بل ځای لیکي دا که تاسو وکړه حیران بشئ درو خو رحت نه زیات دي دلته موږ سره ګڼ دي خو ان شاء الله وخت نشته آینده دریم نشست کې ان شاء الله مزید په دې باندې تفصیلی بحث کوو دلته تاسو د زي او سو تضادات ذکر کوم چې په یو ځکه یو خبره ذکر کړي په بل ځکه دې بل خبره ذکر کړي دا مثال په تور دا زما سره کتاب د تقلید حقیقت صفحه نمبر 84 ده سلور اتیا د حدیث د معاذ رضی الله تعالی ذکر کړي وای دا حدیث د معاذ رضی الله تعالی مونږ منو او مقلدین ته انکار کوي مونږ منو او مقلدین ته انکار کوي بل څه دی وی تحفۃ المناظر یا تناقضات احناف د دې صفحه نمبر دا دیم په دغه کتاب کې لیکي صفحه 153 یو صفحه 163 یو سل دریش په تباندې وای 173 یو سل درې او یا باندې وای حدیث معاذ رضی الله تعالی دا حدیث سندن ضعیف دی مخکې ته مزید جوابونه کوي مستحس منل دا چې حدیث ضعیف وای انکار ته وکړي دغه رنګي دویم یو تضاد ته تاسو ګورئ تحفۃ المناظر صفحه 116 د یو سل 14 د کتاب د تحفۃ المناظر صفحه یو سل 116 د امام ابوبکر رازی امام ابوبکر جساس رازی رحم الله بارک وی نور علما ذکر کوي یو د ذکر کوي وای دا ټول مقلدین نو او په خپل امده امین الله بل زه په خپل دویم کتاب الحق الصریح سلورم جلد په خپل یو بل کتاب کې الحق الصریح مشکات شرح دردا د دې سلورم جلد نمبر 4 صفحه نمبر 366 ته 366 یعنی مخ کی کتاب هم د دیو امام ابوبکر جساس رحمه الله د مقلد نه لري لیکن په خپل دغه کتاب کې د په صفحه 366 باندې لیکي وای ابوبکر جساس رضی الله ابوبکر جساس رضی رحمه الله دا د حنفیو نه دی یعنی دا مقلدین نه دی الته مقلد نه دلته وای مقلد دی دا دریم یو بل تضاد د تاسو وای نه د امام محمد رحم الله مبارک لیکي او امام محمد رحم الله مقلد نو تحفۃ المناظر د صفحه 116 د یو سل 14 زړه حواله ده ام په دغه کتاب تحفۃ المناظر صفحه 180 یو سل اتیا کی
دقه کتاب د تحفۃ المناظر صفحه 180 یوصل اتیا پدې کې دی لیکي امام محمد رحم الله خپل مقلد دی مخکې وایي مقلد نه دلته وایي مقلد دی مونږ وایو چې دې انسان 80 یوصل اتیا دی وایي حققنا هناك مونږ تحقیق وکړو دلته ان الاذان بین یدی الخطیب چې بهشکه اذان د خطیب مخې ته فی داخل المسجد په جمعات کې دنه مکروه دا مکروه دی دلته وایي مونږ په تحقیق سره دا خبره ثابت کړه چې د جمعې اذان په جمعات کې د منبر د امام مخې ته دا مکروه دی ام دغه کتاب دی ردا ام دغه کتاب دی دغه جلد نمبر 6 دی صفحه نمبر 180 دا مخکې صفحه نمبر 181 دی یوصل یو صفحه مخکې دی وایي والظاهر عندي جوازه بالمسجد ظاهر خبر زما پر اس باندې د دې اذان په جمعات کې جواز دی یعنی چې دا اذان په جمعات کې جایز دی زما پر اس دلته وایي مکروه دی دلته وایي جایز دی مونږ په دې نه پوهیږو چې دې انسان په عقل باندې څه شوي دا یو پنځم تعرض ده نه وایي نه د په تحفۃ المناظر شپږم نمبر صفحه باندې تحفۃ المناظر صفحه نمبر 6 باندې وایي اول تحقیق دا دی چې مقلدین با په وخت د مناظره کې په تقلید باندې د حکم لګولو نه انکار کوي یعنی واجب ورته نه وایي یعنی واجب ورته نه وایي یعنی مقلدین چې دي دیو تقلید ته په میدان د مناظرې کې واجب نه وایي الان کې موږ وایو د خپل مناظرین نه لږ تاسو کا من الله سے تاسو خو د مناظرې میدان نه دی لګېدل د مناظرې میدان چې چا لیدل د لږ د هغوی نه تاسو کا چې اول ورځ په بالا باندې کې شپږ ګنټې مجلس شوی د زما شاګردانو الحمدلله په اولنی ټرم کې واجب لیکل تقلید کا تاسو ورته الته تقلید ته حکم نه لیکو شپږ غنټو کې خپل عوامو مجبور کړی ویلا بن الله شیخ حکمونه لیکلي دي تاسو مشران ورته حکم لګول تاسو ول نه لګوي په کتابونو کې ورته لګوي په بیانونو کې په یو سره کې کو پر دې شرط دې حرام دي چې کله زمونږ د دیوبند بچو مخې لراشي به حکم لګول نه ولي لري قاسم شیخ صاحب دغه حکم ولګو نو سلور غنټو کې څومره ذلیل شو تاسو غزلت ولیدو د دې د وجه نه حکم تاسو نه لګوي موږ دغه خبره تاسو باندې په خپل پټ کیږي هم دغه رنګي په دغه کتاب صفحه نمبر 22 باندې دی وای دوی صفحه باندې وای وس چې کم حنفي مولا مناظره کوي او دعوه ولیکي چې تقلید شخصي د امام ابو حنیفه رحمه الله واجب دی نو تاسو به دا جواب ورکوي الته وای دی حکم نه لګي دلته وای حکم لګي خو تاسو به دا جواب ورکوي نور محترم تضادات ډیر زیات دي خو ان شاء الله یاران زنده صحبت باقی بشرط صحت ان شاء الله دغه مجالس با انده جاری د امین الله تعالی مخ کی جاری ده ان شاء الله کیسه به بار بار دغه ان شاء الله راضي الله رب العزت ته موږ د دې ګمراه انسان نه وساتي او غیر مقلدین ته موږ چې د الله نه ویریږي د الله نه ویریږي د دې ګمراه انسان نه خپل ځان جدا کړي د دې ګمراه انسان پس مروانيږي چې قیامت پر ورځ وای ربنا ان اطعنا سادتنا وكبرانا فضلنا سبيل الله موږ دې مشرانو اتباع کړي او ورپسې شو چې مونږ یې نه غلاري نه الاولي مونږ جهنم داوم جهنم تر رواني تاسو هم جهنم تر بصیر رواني الته بیا دیو د تاسو نه برات کی تاسو بچي وه ته هیڅ بنه کی نن تاسو له مونږ د فکر مقدر کو راځي توبه واسي الله رب العزت ته مونږ د هر قسمه گمراهي د هر قسمه فکرو فتنونه محفوظ او سالم وساتي او د امت مسلمه په حال دی الله رب العزت رحم وکي الله دې د هر قسمه فکری عقاید او نظریات او فتنونه امت مسلمه محفوظ وساتي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين صلى الله تعالى على خير خلق محمد واله وصحبه اجمعين دا یسو شعرونه موږ لیکلي دي چونکی دی مخکې یو نظم وکړ په کې ډېر بد خپل ډېر بد زموږ مشرانو د هغې ګستاخي کړې ده چونکی موږ په داسې الفاظ نه دي استعمال کړي خو لیکن دا د هغې مختصر جواب دی که آینده لپاره دې داسې عمل وکړو داسې لارې اختیار کړو انشاءالله په دغې طریقې باندې موږ د دې داسې د شکل جواب دی نه چې بیا ورکوو دا مې یو څو اشعار تیار کړي دي تاسو دا واورئ دا دی په جواب کې دی چې دا یو شعر وي تاسو اورئ
خیر کزاد دیوبند خاورې زیږوالی یما خیر کزاد دیوبند خاورې زیږوالی یما په دې فخر د اسلافو تل پالالی یما شیخ امینا شیخ لعینا خیر کزاد دیوبند خاورې زیږوالی یما په دې فخر د اسلافو تل پالالی یما شیخ امینا شیخ لعینا یم معراج د یهودو زیږوالی تا یم معراج د یهودو زیږوالی تا هغه وخت نه یې تر ننه تل پاللی تا هغه وخت نه یې تر ننه تل پاللی تا دین جامه کې مسلمان لره لګالی تا حق پرستو مخالف یې ودروالی تا شیخ امینا شیخ لعینا خیر کزاد دیوبند خاورې زیږوالی یما په دې فخر د اسلافو تل پالالی یما شیخ امینا شیخ لعینا اے بی دینا د دشمن باندې چې خرڅ کړلو تا نه شرمېږي د غیرت باندې دې ترس کړلو تا نه شرمېږي بغیرتانو دې تر کړلو تا بیا د سپي په شان هر چا ته غپېدلی تا ځکه نن یې بیا د پړي نه نیولی تا شیخ امینا شیخ لعینا خیر کزاد دیوبند خاورې زیږوالی یما په دې فخر د اسلافو تل پالولی یما شیخ امینا شیخ لعینا په ماضي باندې دې چاته بیا نظر کړی دی په ماضي باندې دې چرته بیا نظر کړی دی داسې کرک شمشتو ته دې فکر کړی دی داسې کرک شمشتو ته دې فکر کړی دی جلال الدین ضیاء الرحمن بېزته کړی تا نه شرمېږي هم قاسم لعنتي کړی تا شیخ امینا شیخ لعینا خیر کزاد دیوبند خاورې زیږوالی یما په دې فخر د اسلافو تل پالالی یما شیخ امینا شیخ رجیما غرشي چرته چې مو مخې ته ګران شي بیا هرشي چرته چې مو مخې ته ګران شي بیا شي ذلیل او خوار ځان ته به رسوا شي ته بیا زمونږ مخینه په ګنج کې تپېدلی تا زمونږ مخینه په ګنج کې تپېدلی تا یو ځل نه په سوسو واره شرمېدلی تا شیخ امینا شیخ لعینا کزاد دیوبند خاورې زیږوالی یما په دې فخر د اسلافو تل پالالی یما شیخ امینا شیخ لعینا دا د سپي لکه مثالي دې سمیږي نه تا لیکن جګې تا کې دړکړې بیا ټینګېږي نه تا لیکن چغې دا ګیدړ کې بیا ټینګېږي نه تا ګیدړه نن د شیر مخې راغلی تا ګیدړه نن د شیر مخې راغلی تا خلاصې دې نشي په پنجه کې نیولی تا شیخ امینا شیخ لعینا د دیوبند کزاد دیوبند خاورې زیږوالی یما خیر کزاد دیوبند خاورې زیږوالی یما په دې فخر د اسلافو تل پالالی یما شیخ امینا شیخ لعینا د شپنوم باندې چې څومره نن شیخان لري تا شیخ افضل سره هم نور د غداران لري تا افضل سره هم نور د غداران لري تا د الف نه خبر نه دي تشوایان لري تا په کلامو په میدان سملوالی تا په کلامو په میدان سملوالی تا داسې
خلق تی هرز شرم والی تا شیخ امینا شیخ لعینا خیر کزاده دیوان خوری زیگوالی یما پدی پخر دی اسلاف تل پالالی یما شیخ امینا شیخ لعینا دا تقهر الباری نم در باندی قهر لگی قهر الباری نم در باندی قهر لگی دغستا پا پندتانو باندی تندر لگی دغستا پا پندتانو باندی تندر لگی دا دخلق مخی سم پس ماتم کرائی تا آکی دی نئی ہر چاہت سرگن کرائی تا شیخ امینا شیخ لعینا ایک زیادہ دیوان خوری زیگوالی یما پدی بخر دی اسلام پت پالا لی یما شیخ امینا شیخ لعینا دا قرآن حدیث تشمم بندی دی خلق التبان دا قرآن حدیث دشمن باندی دی خلق ردبا مماما پرخبال نکڑی ٹول دکڑل وار خطا دخلنا شیطان ڈیوٹی لئی جوڑ کرائی تا دخلنا شیطان ڈیوٹی لئی جوڑ کرائی تا دا دنیا پسی زینتی غولوالی تا شیخ امینا شیخ لعینا دخلنا شیطان ڈیوٹی لئی جوڑ کرائی تا دا دنیا پسی زینتی غولوالی تا شیخ امینا شیخ لعینا داد شلو یو جواب تا کوا انتظار داد شلو یا جواب تا کوا انتظار قسم نشوی بل بدل کرم پخلاصم گزار دا مفتی سے دا نظر لدی راغا لیتا دا مفتی سے دا نظر لدی راغا لیتا خاموش کی نپوریشی ہم دستایا لیتا شیخ امینا شیخ لعینا دا مفتی صرف دا نظر لاندی راغولے تو خاموش کی نپوریشی دستایا لیتا شیخ امینا شیخ لعینا خیر کزاده دیوان خوری زیگوالی یما پدی پخر دی اسلاف دل پالا یما شیخ